د ابراهیم علیه السلام په معاشره کې چې کوم غلط رسمونه رواجونو غلط ټرینډ هغه چیلنج کړی دی، باید چې موږ دام یاد کو. ابراهیم علیه السلام د بچی تربیت ډیر په ښه ډول کړی دی، باید چې موږ دام یاد کو. سیدنا ابراهیم علیه السلام پلار سره په تهذیب سره اختلاف کړی دی، باید چې موږ دام یاد کو چې په ټولنه کې زمونږه دلته تربیت نشته، د پلار بچو سره ګیپ دی. د سیدنا ابراهیم علیه السلام د خپل بچو سره ګیپ نو، هغه سیدنا اسحاق علیه السلام تاسو واخلئ، کو سیدنا اسماعیل علیه السلام یاد کې ډېر ښه تعلق یو، ډېر د مینې نه ډک تعلق یو. په پښتون ټولنه کې جهالت ډېر دی. د پښتنو یو قامي شاعر وایي جنونیت چې شي راخور په وطن، پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي. راځئ چې د جهالت باندې چړې راکاږو، راځئ چې په دې تیرو باندې هم چړې راکاږو، دا قربان کو. راځئ چې په دې تشدد باندې، په دې دښمنو باندې، په دې تربګنو باندې دا مونږ قربان کو، ټولنې نه بالکل ختم کړو، ځان نه وشړو. نو علي په ټولنې کې امن راشي، سکون به راشي. او د ابراهیم علیه السلام شخصیت دا تیارې دې باندې دا ذبح کول، دا دشمنه دا ذبح کول، دا بدعقیدګي دا ذبح کول، دا شرک دا ذبح کول. ځکه چې ابراهیم علیه السلام حنیف او موحد، دا ټول موږ د دې لپاره کوو چې د الله په رنګ کې رنګ شو. راځي چې دا جهالت ختم ګزاننا او د الله په رنګ کې رنګ شو، د توحید په رنګ کې رنګ شو.